تشهد طریقه ده چې په تشهد یعنی التحیات لله چې موږ وایو د دې لپاره به ناسته څنګه کوو ناسته به داسې کوو چې ګوتې به په دواړو خپو باندې پنډو باندې ښه برابر مونږ ایښي او شاته خپه چې کومه ده نو زمونږ ګسه خپه هغه به پرتی او ښې خپه به چې کوم دی هغه ولاړي هغه به قبلې طرف ته وي ګسه خپه به زمونږ غځېدلي او ښې خپه به ولاړی سبق به مونږ دې کې شروع کوو التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ترديد كم سبق أشو نديتا تشهد وي ديتا التحيات وي او دیتا دک سبق وی د دینه بعد بیا درود شریف شروع کیږي اللهم صل نوالی تر اخره پورې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار درود شریف نه بعد هر یو دعا مونږ ویلی شو او د دعا نه پس بیا السلام علیکم ورحمت الله دا مخ به پوره تاوي مکمل به مخ تاوي چې شاته د کم کسان چې هغه د توازی خخکاری او بیا دویم السلام علیکم ورحمت الله دا د تشهد طریقه وا د کې یو خبر یاد ساتي چې کله التحیات مونږ وایو او د څلور رکعاته مونځي نو پړومبه کېده چې مونږ عبده و رسوله تورسو دا غینه بعد بیا د دریم رکعات د پاره پاسو بیا به څلورم رکعات یعنی کېده کې مونږ سبق تر اللهم ربنا پوری وایو چې کوم رکن وکړو دې ته کېده ویلی شي او التحیات نوال تر عبده و رسوله پورې کوم سبق دوی دیتا تشهد ویلی شي او د دینه بعد درود شریف ته اللهم صل تر اخره پورې دا غینه بعد بیا هر قسم دعا دا اللهم ربنا ربي اغفر لي ربي اجعلني مقيم الصلاه مختلف دعاګانې ذکر کړې دي دا غینه بعد بیا د منځ بده ختمي په السلام علیکم ورحمت الله سره او السلام علیکم ورحمت الله دواړو سایډ ده